الرحیم واسباب العلم للخلق ثلاثة ماتن یو مسئله بیانی هغه دا ده چې هغه اسباب چې د هغې په ذریعه مخلوق علم حاصلی هغه اسباب درې دي. یعنی یو نامعلومه شی چې مخلوق ځان له معلومی علم پی راولي نو په درې طریقو سره وي، یا به په حواسو سره، یا به په خبر صادق سره، یا به په عقل سره. صحیح شو؟ دا سیز کلک دی او که نرم دی چې په دې ته علم راولي نو ګوتې به پکې دي. لمس دا خوږ دی که تریخ دی نو په خولې له به کې تاله به پته ولګي. بوی ښه دی که خراب دی پوزې له به کې. رنګ تور دی که سپین دی سترګو له به متوجه کړي. یخ دی که ګرم دی بدن سره به ولګي نو ستا علم به پرې راشي. نو د علم یو سبب حواس سلیمه شو، حواس سلیمه. دویمه ذریعه یو شی تا خوړلی نه دی خو خلک درته وایي ډېر خوږ دی. دومره خلک وایي چې هغوی اتفاق په دروغو نه کوي، دام خبر صادق شه، دې ته متواتر وایي. یا د الله رسول ویلی دی چې دا شی خوږ دی نو که تا لیدلی هم نه دی ته به وایي دا خوږ دی، ځکه د رسول خبرم صادقي که نه. نو ستا علم په دې شي باندې په خبر صادق راغی. دریم یا به ستا علم په د عقل په ذریعه راشي. څه؟ عقل په ذریعه به راشي. تا ته به عقل دا وایي چې دا شی داسې دی. نو اسباب د علم د مخلوق په اعتبار سره درې دي. نو ګورې جمله شوه، اسباب العلم مضاف و مضاف الیه دا ذوالحال شو، للخلق جار مجرور په اعتبار د متعلق سره حال شو، ذوالحال سره د حال نه مبتدا شو، ثلاثتون خبر شو. یعنی اسباب د علم په داسې حال کې چې مخلوق د پاره دا اسباب دي نو درې دي. ځکه خالق د پاره د خالق علم په اسبابو نه دی بنا، د خالق علم بلا سببین دی، د خالق علم په اسبابو نه دی بنا. ستا علم خو حصولی دی، حضوری نه دی. تاسو به پوه شئ. او چې حصولی دی نو په اسبابو به بنای. او د خالق علم خو حصولی نه دی، حضوری دی. او په حضوری علم کې درې علاقې، یا علاقه د عینیتی، یا علاقه د علتیتی، یا علاقه د نعتیتی. ستا علم په خپل ځان باندې دا حضوری دی، ځکه ته او ځان په منځ کې نسبت د عینیت دی. ستا علم په خپلو صفاتو باندې دا حضوری دی، ځکه علاقه پکې نعتیت دی. تاسې پې پوه شئ. او د الله علم په خپل ځان حضوري، د الله علم په خپلو صفاتو حضوري، او د الله علم په مخلوقاتو حضوري، ځکه علاقه پکې علتیت دی. الله علت زمونږ د وجود دی که نه، که الله نه وی مونږ به وی. نو اسباب د علم مخلوق د پاره ثلاثتون درې دي. وجه د حصر په دریو کې دا ده چې دا سبب به خالی نه وي، یا به د عالم په ذات کې وي او یا به د عالم د ذات نه بهري. که د عالم د ذات نه بهري دا خبر صادق شه. که د عالم په ذات کې نو بیا به خالی نه وي، یا به په خپله مدرکي یا به اله د ادراکي. که مدرک و د عقل شه، ځکه عقل په خپله ادراک کوي. او که اله د ادراک و د حواس سلیمه شو، ځکه حواس سلیمه کې خو خپل علم نه وي، خپله خو پکې علم نشته، خو عقل ته علم راولي که نه، د علم لارې دي. هلکه وجه د حضر باندې پوه شئ. اوس یوه خبره درته کوم. مصنف څنګه مخکې خو دوه خبرې وکړې چې قال اهل الحق حقائق الاشیاء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیه. مخکې خدا خبره وشوه. एकदम بل چینل ته واوړېده چې اسباب العلم ثلاثة. د دې دویمې خبرې د مخکې خبرې سره مناسبت څه دی؟
جواب دار چې اهل حق دوه دعوی کې خو دی یو دا د چې حقایق د اشیاء ثابت دي دیم دار چې په دې حقایق باندې زمونږ علم هم متحقق دی صحیح شو زمونږ علم خلاف دے سو پستائی او سره ناخره کې سو پستائی او سره مناظره ذکر شو کنه مونږ ورته دلیل ویلي هغه هم دلیل ویلي هغه دلیل ته مونږ جوابونه وکړو او دلیل خودی توای چې یو مجهول ته منکشف وګرځي معلومه وګرځي او دا مجهول خصم ته معلوم معرفي کې ستا دغه په دلیل پوه شي دا مجهول ورته معلوم شي نو هغه به پوه شي اوس دا مجهول په څه معلومیږي نو اسباب د علم درې دي نو د هغې خلاف پلې سو پستایه سره دغه شو مناسبت شو دویمه وجه دا ده چې خلاف پلې سو پستایه کې تا دلیل ویلی او هغوی دلیل نه معنا صحیح شو نو دلیل چې کم دی بیا منګه ویلی چې دلیل حکمی دلیل صحیح حکم تصدیقی تصدیق قسم د علمی علم صفت انضمامی د روح او د نفس ناطقی روح او نفس ناطقه خارج کې موجود دی لہذا علم هم خارج کې موجود دی تصدیق هم خارج کې موجود دی حکم او دلیل هم خارج کې موجود دی صحیح شو دا ټول سیزونه خارج کې شته صحیح شو نو چې علم خارج کې موجود دی حکم او دلیل موجود دی دا دلیل به مونږ له په څه معلومیږي په دې به زمونږ علم په څه راځي نو دی وایي اسباب العلم ثلاثه اسباب د علم درې دي دریم مناسبت د والعلم بها متحقق سره دی په دې حقایق زمونږ علم متحقق دی الکه په نامعلومه شیزونو به زمونږ علم څنګه راځي نو دی وایي اسباب العلم ثلاثه کنه اسباب د علم درې دي دا درې شیزونه ته وکاروه ستا علم به په خپله راشي الکه تاسو پې پوه شوئ واسباب العلم للخلق ثلاثه اسباب العلم دا مبتدا ده ذوالحال ده او للخلق حال ده مبتدا ده او مبتدا مرکب ده په ترکیب اضافي سره مرکب ناقص ده او معرفت د مرکب موقوفی تر معرفت د اجزاء پوری نو اجزاء د مبتدا در ته معرفي کوي شارح کار خدای چې مصنف نه صفات شي هغه پوره کوي نو اول جز سب اسباب جمع د سبب د ذریعه ته وي واسطه ته وي هغه خور چاله معلومه ده چې سبب څه ته وي مضاف الیه پټو چې علم دی نو دی پکې د علم کې لکه ورننوځي د علم تعریف کوي چې علم تعریف څه ته اول خدا دی تاسو په مرقات کې د علم 15 تعریفونه ویلي دي سلم د منطق یو کتاب دی په هغه کې د علم یو خیسته تعریف کړی دی الحاضر عند المدرک او شرع قائد کې دو تعریفونه د علم کوي اول صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت هی به او دویم صفت توجب تمییزا لا یحتمل النقیض دا دو تعریفونه کوي خو د دین وړاندې اختلاف دی د عالمانو چې د علم بدهی دی او که نظری دی بدهی دی معنی تعریف ته محتاج نه دی نظری دا معنی تعریف ته محتاج دی د امام رازی رایه دا د رحمه الله چې علم بدهی څه چې بلکې د اجلا د بدهیاتو نه دی صحیح شو ولی ځکه ټول سیزونه تا ته منکشف دی په علم سره ټول سیزونه که علم منکشف شي په بل سیز باندې دور به لازم شي دا ټول سیزونه موقوف دي د علم پورې او علم دي د بل شي پورې موقوف شي نو توقف د شی راغی علی ما یتوقف به ذلک الشی دا نه دی مگر دور دی هلکه پې پوهیږئ دیم به لازم شي تقدم د شی په نفس باندې دا ټول سیزونه منکشف بالعلم دي نو علم د دې ټول سیزونو نه مخکې دی د ټول سیزونو نه علم مخکې دی چې دا علم وسته په بل څه پیژنې نو دا بل سیز به د علم نه مخکې شي نو هغه شی د علم نه مخکې شو چې علم ته مخکې و دې ته وایي تقدم د شی په نفس باندې
تقدم د شی په نفس باطل لہذا و علم منکشف بالغیر نه دی بلکې په خپله مبدأ الانکشاف دی یا سبب د انکشاف دی یا په خپله انکشاف دی هلکه پې پوه شئ دویم قول دا دی چې نه علم نظري دی ځکه معرف دی په تعریفات کثیره سره او هر هغه شی چې معرف په تعریفات کثیره سره په هغې کې خفای نو په علم کې خفا راله اوس قیاس مساوات وکا نتیجه د دې قیاس چې کوم ما ویلې دا صغرا کا کبرا سهلة الحصول ور سره ضم کا نتیجه به لاسته درشي علم کې خفا ده هر هغه شی چې هغې کې خفا وي هغه نظري وي نو فالعلم نظري دې ته قیاس مساوات وایي چې د مخکې قیاس نتیجه ته صغرا کې کبرا ور سره ضم کې اصل نتیجه تعالی لاس لدرشي نو علم نظری شو بیا چې څوک علم ته نظری وایي هغه بیا په دوه قسمه دي یو متکلمین حضرات دي یو امام غزالی دی امام غزالی وایي نظری دی خو متعثر التحدید دی تعریف بلا ګران دی ولی نظری خو ځکه دی چې معرب دی په تعریفات کثیره او سره همدغه دلیل شي او متعثر التحدید تعریف ګران دی ولی ځکه جنس د عموم د وجه نه مشابه دی د عرض عام سره او فصل د خصوص د وجه نه مشابه ده د چا سره د خاصه سره والفرق من الغوامض د جنس او د عرض عام او د فصل او د خاصه په منځ کې یعنی د کلیات او ذاتیات په منځ کې فرق بلا ګران شی دی صحیح شو تاسو په پوه شئ که په پوه نشئ او متکلمین وایي چې نه نظري هم دی او متیسر التحدید هم دی تعریف بلا آسانه دی هېڅ خبره پکې نشته ولې علم یا د مقولې د کیپ نه دی مذهب منصور دا دی یا د مقولې د فعل نه دی او یا د مقولې د کیپ نه دی یا د مقولې د اضافت نه دی یا د مقولې د انفعال نه دی دا درې قوله دي پکې خو مذهب منصور دا دی چې علم د مقولې د کیف نه دی او تحت مقولتن شو او پارابي ویلي دي چې مقولات اجناس عالیه دي ما تحت کل ما له جنسن په له فصلن نو دی علم د پاره جنس راغی چې مقوله ده نو فصل هم ورته راغی او بیا قاعده دار چې کل ما له جنسن و فصلن په له حدن علم د پاره حد راغی بس خبره خلاصه صحیح شو تاسو په پوه شئ نو متیسر التحدید شه تعریف هم بلا آسانه ده هیڅ خبره پکې نشته تاسو په پوه شئ که په پوه نشئ امام رازی وی سلم که تاسو چا ویلی هغې کې وی والحق انه من اجل البدهیات کالنور والسرور حق خبره دا ده چې وایي دا په بدهیاتو کې اجلا د بدهیاتو دی لکه نور او سرور صحیح شوه په بدهیاتو کې هم دا اعلی قسم بدهی دی نو سوال بیا دا دی چې دا بدهی شنو دا معرب په تعریفات کثیره سره ولې دی او چې دا بدهی شنو په دې کې خفا ولې راغلی ده ځکه چې یو شی معرب په تعریفات کثیره سره هغې کې ضرور خفایي کنه نو چې دا بدهی دی نو دا خفا پکې ولې راغلی ده نو جواب دا دی چې دا خفا پکې د شدت وضوح د وجې نه راغلی ده لکه انور شدت وضوح دی سړی ورته کتلی نشي تاسو موږ له نه ښکاري چې ورته ګورې نو انور دا تاسو ته موږ ته شعاع ښکاري دا شعاع اصل انور موږ له نه ښکاري ټیکلی چې کم دی تاسو ته نه ښکاري صحیح شوه د شدت وضوح د وجې نه نه ښکاري هلکه پې پوه شئ که پې پوه شئ خو بیا وایي ونعم تنقیح حقیقتي عسیر جدا د علم د حقیقت تنقیح چې کم دی بلا ګرانه خبره د اسانه نه ده نو دا علامه تفتزانی د علم دو تعریفونه کوي سو تعریفونه دو تعریفونه وهو د علم صفت یو صفت دی یعنی د علم دس یو صفت دی چې قائم بالعالم دی ځکه صفت قائم بالموصوفی کنه دا پکې من کوي کنه ټول هم لګولي دي ټول من کوي یتجلی بها المذکور چې ښکاره کېږي په برکت د دې صفت سره قابل ذکر څیزونه لمن د هغه چا دپاره
قامت چې قائم وي هي دغه صفت به د دې سړي د سره یلکه عبارت تم خیال دی هي دا وهو دا علم صفت یو صفت دی یتجلی بها المذکور چې قابل ذکر شی په تا تخکار کیږي قابل ذکر کې موجود هم راغی معدوم هم پکې راغی معدوم هم قابل ذکر دی موجود لکه زید عمر بکر تا ته په علم خکار کیږي او معدوم لکه عنقا شو عنقام ستا علم راځي یا دریاب د بحر د مسکو بحر خو معدوم دی کنه خو ستا علم پورې متعلق کیږي نو دا یو صفت دی یتجلی چې ښکاره کیږي بها په سبب د دې صفت سره المذکور قابل ذکر شی چا ته ښکاره کیږي لمن هغه چاته قامت هي چې دا صفت قائم شي به د پورې یتزه ویظهر دا د یتجلی معنا کوي د یتجلی معنا یتزه ویظهر دا معنا یې ولې کوي دا دفعه د دوو اعتراضونو کوي یو اعتراض دا دی چې تا د علم په تعریف کې ویل چې دا صفت ته یتجلی چې تجلی کوي متجلی کیږي به المذکور نو د تجلی نه به هغه انواراتي چې واردېږي په قلوب د صوفیه کرامو باندې پس د عبادتونو او د ذکرونو او د فکرونو تجلی خو دې ته ویل که پلان کې په زړه تجلیات واردېږي اورېدلي هم دي نو علم تا د علم تعریف تا په تجلی سره وکړه په څه سره دې وکړو تجلی سره او تجلی خو هغه انواراتو ته وایي چې واردېږي په قلوبو د صوفیو پس د ریاضت نه نو تا خو مقصد دې دا چې مطلق علم تعریف وکړې تا خو د مطلق علم تعریف ونه کړ ته خو د صوفیو د علم تعریف دې وکړو لکه پې پوه شي د صوفیو د علم او موږ صوفیو سره څه کار دی دا کتاب خو د متکلمینو دی که نه تاسې پې پوه شئ نو دې جواب کوي یتزهو نه د یتجلی نه هغه تجلی نه د مراد چې هغې کې انوارات په زړه ورېږي بلکې د تجلی نه وضاحت مراد دی څه مراد دی وضاحت مراد دی معنا دا ده یتجلی بها المذکور قابل ذکر شی په واضح کیږي ویظهرو دا جواب د بل سوال دی چې ایضاح خو بعد الابهام راځي معنا دار چې تا د علم تعریف خو هغې معلوماتو ته شامل شو چې کم د ابهام نه وروسته حاصل شوي وي چې کم د ابهام نه مخکې حاصل شي ابهام پکې د سره نه وي او ستا علم پرې راشي نو دا د علم تعریف خو هغې له شامل نه شه که نه ایضاح خو دې ته وایي نو دې جواب کې ویظهرو د تجلی معنا صرف ایضاح نه ده ایضاح او اظهار دواړه دی ظهور او ظهور کې خو مخکې ابهام ضروري نه وي که نه نو معنا به داسې شي چې علم هغه صفت دی چې واضح کیږي او ښکاره کیږي بها د دې صفت د برکته المذکور قابل ذکر شی لمن هغه چاته ښکاره کیږي قامت چې دا صفت قایمي هي دغه صفت به د پورې هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ یا لکه مذکور څه ته وایي مذکور څه ته وایي نو دی وایي ما یذکرو څه ته وایي ما یذکرو هغه شی چې ذکر کیږي نو سوال واردېږي چې تا د مذکور معنا په ما یذکرو سره وکړه نو هغه علوم پکې داخل شو چې د هغې تعلق د استقبال سره دی ځکه ما یذکرو هغه چې ذکر کیږي به هغه علوم او تی ووتل چې د هغې تعلق د ماضي سره دی هلکه پې پوه شئ تاسو به جواب کوئ د ما یذکرو دا معنا ده که د ماضي سره تعلقي او که د مستقبل سره تعلقي ټول پکې داخل دي نو بیا ما یذکرو ولې وایي چې ما یذکرو ځکه وایي چې ستا علم په ماضي راځي استحضار د حال ماضیه به کې مستحضر کې به په مستقبل کې که نه ماضي شي نه خو ته مستحضر کې علم به دې پې راشي رایاد یې کې که نه نو ځکه ما یذکرو د مستقبل لفظ استعمال کې چې شامل دی حال او استقبال دواړو تر مضارع لفظ ويمكن ممکنه ده ان يعبر عنه چې تعبیر دی وشي د دینه موجودا کان او معدوما داسې تعبیر
مذکور دا معنا چې که موجود او که معدومی بس داسې یو صفت دی چې ښکاره کېږي واضح کېږي په دې ښکاره کېږي په دې باندې مذکور موجود او معدوم. هلکه بیا بعضې ملایان وایي چې نه علم د انسان نه متعلق کېږي د معدوم پورې. ولې ځکه علم د هغه څیز پورې قایم کېږي چې تعلق د معلوم سره راشي او د معدوم سره خو تعلق نه راځي، لہذا علم پې هم نه راځي. هلکه پې پوه شئ؟ تاسو به جواب کوئ تعلق نه مراد صرف تعلق خارجي نه دی بلکې تعلق ذهنی هم کافی دی. لدى العالم والمعلوم پوه شئ؟ نو په موجود خارجي کې خو تعلق خارجي او په معدوم کې تعلق ذهنی خو شته که نه، ټیک د تعلق دی شي خو تعلق ذهنی هم کافي دی که نه. نو چې د مذکور نه موږ موجود او معدوم وایو نو د علم دا تعریف چې موږ وکړو دې کې څو عمومات راغله. اول فیشتملو دا تعریف شامل شو ادراک الحواس د حواس او ادراک ته. یلکه حواس باندې چې کوم څیز باندې تا علم قائم کړی دی هغه هم پکې راغلل. و ادراک العقل د عقل ادراک هم پکې راغی چې عقل باندې ادراک علم ته وایي، د عقل علم هم پکې راغی. پوه شئ؟ او د عقل علم بیا تصورات او څلور قسمونه پکې راغله، تصور بالکنه او بکنهه او بالوجه او بوجهه. تصدیقات هم پکې راغله. تصدیقات بیا په دوه قسمه دي، یقینیه او غیر یقینیه. یقینیه غیر یقینیه لکه وهم شو، ظن شو، جهل مرکب شو وغیره، دا ټول پکې راغله. هلکه پې پوه شئ؟ نو دې تعریف کې پیدا دا شوه چې عموم پکې راغی، مدرکات د حواسو پکې راغله او مدرکات د عقل پکې راغله. مدرک د عقل بیا تصور هم دی او تصدیق هم دی، دواړه پکې راغله. تصدیق بیا دوه قسمه دی، یقیني او غیر یقیني، دواړه پکې راغله. نو دې تعریف کې عموم شو ځکه مذکور کې ټول څیزونه راځي که نه، یقیني او غیر یقیني. یو بل تعریف هم چا کړی دی بخلاف قولهم، په خلاف د دې قول د دې ملایانو چې د علم تعریف یې داسې کړی صفتن علم یو صفت دی توجب ثابتی تمیزا تمیز لا يحتمل النقیز چې احتمال پکې د نقیز نشته. یلکه تا ته داسې تمیز راولي چې په هغې کې احتمال د نقیز نه وي. دا زید دی په زید د علم راغی، داسې تمیز یې درته راوستو چې زید دی د عمر نه جدا که دا زید دی او عمر نه دی، د بل شي احتمال پکې نشته. صفتون دا یو صفت دی توجب چې ثابتی تمیزا تمیز داسې جدایي د معلوم راولي لا يحتمل النقیز چې نقیز پکې د غیر نشته. نو دې ته دا هم ښایسته تعریف دی خو دې کې لږ خصوص دی. ګوره بخلاف قولهم صفتون توجب تمیزا لا يحتمل فإنه دا تعریف وإن کان شاملا اگر که شامل د ادراک د حواس لره، حواس و ادراک پکې راغی. ولی بناء علی عدم التقید بالمعنی، بنا په دې باندې چې دا تعریف نه دی مقید کړی په معنیو باندې چې صفتن توجب تمیزا فی المعانی، داسې نه دی ویلي صفتن توجب تمیزا، ځکه په عقل کې چې راځي خو معانی راځي او په حواسو کې چې راځي خو دا اجزای خارجي راځي که نه. لکه پې پوه شئ څه پکې راځي؟ اجزای خارجي پکې راځي. پې پوه شئ؟ نو ګورئ په تعریف کې معانی نه دی ویلي، دا تعریف صرف د معقولاتو پورې نه دی خاص کړی، مدرک بالحواس پکې راغله ځکه معانی پکې نشته. و تصورات هم پکې راغله. ولی بنا علی بنا په دې چنه لا نقایض لها، د تصوراتو دپاره هم نقایض نشته. علی ما زعمو لکه دوی چې ګمان کړی تصور دپاره نقیض نشته، څه ورته نشته. او د ویلې صفتون توجب تمیزا لا يحتمل النقیض، نو ټول تصورات هم پکې راغله. لکنه او تصدیق هم پکې راغی یقیني، تصدیق یقیني پکې ولې راغی ځکه نقیض ورته نشته. ولكن لا يشتمل، لیکن دا تعریف شامل دی غیر یقینیات ته د تصدیقاتونه، تصدیقات غیر یقیني پکې نه راځي ځکه هغې کې خو نقیزي که نه، ځوان کې دا بل جانب احتمالي، په شک کې مطلب تساوي وي او په وهم کې جانب مرجوح چې کوم دی ضعیف وي. پوه شئ؟ هذا معنا خذ هذا، دا خبره ګوره زده کړه د دې دواړو تعریفونو په منځ کې دا کلکه ونیسه. خذ هذا دې پورې پوه شئ؟ یلکه نو دا خو دې دواړو تعریفونو کې چې کوم دی فرق راغی. اوس کوم موږ ومنو؟ د عوام وایي موږ د کوم مولا ومنو؟
اوس مونږ د کم مولا ومنو چې کم تعریف ښه دی علامه تفتزاني وایي زه داسې چل درښیم چې د دواړو مولیانو ومنه دواړه به خوشحاله وي دواړه تعریفونه به ومني هغه څنګه دویم تعریف کې خو نقصان دا شو چې ژوند ته شامل نه دی چې هغه تصدیق غیر یقیني دی او اولنی تعریف ورته شامل دی اوس اولنی تعریف کې چلو کا د تجلی نه معنی انکشاف تام واخله تجلی نه مراد څه واله ځکه شی چې مطلق ذکر شي منصرف یا لکه دا دروازه مو بندوه چې بار بار ورپسېږي که نه اوس د ناستې مسوک به غلطي نه شي کولی کلاوې پرېږده تاسې پې پوه شئ نو تجلی نه انکشاف تام واخله ځکه شی چې مطلق ذکر شي هغه منصرف کېږي فرد کامل ته او فرد کامل د انکشاف تام دی چې د تجلی نه د مراد انکشاف تام واخیسته نو تصدیقات یقینیه او ته شامله شوه تصدیقات غیر یقینیه چې ژوند دی هغه ته خارج نو د تعریف اول نم ژوند خارج چې تصدیق غیر یقیني دی او د تعریف ثانی نه خو اصم د خارج نو شی یو شو اتفاق راغی اتفاق ښه دی که اختلاف دی خدای ورکي چې ټول خلک په اتفاق شي ښه ده که نه ګورئ نو دی وایي ولکن ینبغي لیکن مناسبه ده ان يحمل التجلی چې حمل دي شي تجلی په انکشاف تام باندې الذي هغه انکشاف تام لا يشمل الظن چې هغه شامل نه د ځوان ته لأن العلم عندهم ځکه علم د دوی په نسبت باندې مقابل دی د ځوان سره د چا سره ځوان سره ګورئ للخلق ای للمخلوق اسباب د علم مخلوق لره مخلوق څوک دی من الملکی چې ملکی دی انس دی او جن دی دی لره په اسباب د علم سلاسري بخلاف علم الخالق تعالی په خلاف د علم د الله تعالی فإنه لذاته دا په اعتبار د ذات سره دی لا بسبب من الاسباب په هیڅ یو سبب نه دی د اسبابونه ثلاثتن اسباب د علم درې دي الحواس السلیمه دي خبر صادق دی عقل دی بحکم الاستقراء په حکم د استقراء سره حکم د استقراء سره تتبع تلاش منګه کړی دی دا درې راته اسباب د علم معلوم شوي دي دا څه منسوسي خبرې نه دي وجه د ضبط پکې دا چې سبب امکان من خارج نه دا خبر صادق شو و الا که د خارج نه په امکان آلتن غیر مدرکن که آله غیر مدرکین حواس ما درته ویلي آله د علم د خو خپله خو پکې ادراک نشته علم کنه و الا که علم مدرکین فلا عقل بیا عقل شو الکه به پوه شئ دا علم دغه مدرک د خپل هم پکې علم راځي بس ته درود شریف